بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پروګرام کې بي ټایم سره زیم شیر علي خان. کتونکو تاسو ګورئ چې د پاکستان کم آبادی ده هغې کې ټاپ 10 چې کوم ملکونه دي په هغې کې یعنی ینګیسټ دی د ټاپ 10 چې کوم د ینګیسټ یا د ځوانانو خلکو ملکونه دي په هغې کې د پاکستان شمیر کیږي. نو څنګه چې آبادي سیوا کیږي دغسې د هغې ضروریات هم سیوا کیږي. که موږ وګورو نو په انسان په لومبي ضروریاتو کې یو کور او هغه انسان چې کوم دی ټول عمر د خپل یو ښه کور دپاره خوبونه ویني او هغه کور چې کوم دی هغه د خیالاتو د هغه د سوچ او د هغه د ضرورتونو مطابق وي. نو که په دغه وروستو کې موږ وګورو ډېر زیات فراډونه هم د کورونو په نامه باندې یا د پراپرټیز په نامه باندې وشول او ډېر ښه که موږ بیا وګورو نو ادارې یا خلک هم رالل چې هغوی دغه د خلکو خوبونه چې کوم دي په رښتیا باندې رښتیاو ته وروستېدل یا یې دې له عملي جامه چې کوم ده ورکړله. تاسو به پوه شوي چې زموږ نننی پروګرام هم د پراپرټي حوالې سره دی. نن زموږ سره په سټوډیو کې میلمه دی اکبر علي یوسفزی څوک چې د هتیان بلډر سی ای او دي. دوی په خپله پراپرټي کنسلټنټ هم دي او د هغې سره سره بلډرز هم دي او دې نه علاوه د دوی چې کوم دویم پوزیشن دی هغه دی د پېښور پراپرټي ډیلر اسوسییشن چې کوم اوس ریسنټلی الیکشن شو د هغې جنرل سیکرټري دی. ورسره په سیاست کې هم دلچسپي لري او د مردان یوت وینګ چې کوم د پی ټي آی تنظیم دی د هغې ضلعي صدر هم دی. السلام علیکم اکبر علي یوسفزی صاحب، تاسو ته خپل شو کې ویلکم وایو. وعلیکم السلام. څنګه یې جي ښه؟ دا دونه ډېر کارونه څنګه تر سره ته رسوئ؟ سیاسي هلې ځلې هغې سره بیا روزګار یا کنسلټنسي ورکوئ، دا په یو وخت سر ته رسولی شئ که نه؟ جی لاول د کنسپټ ټي وي شکریه راکړو. ډېره مننه. استاد شکریه جی چې موږ له وخت راکړو، زموږ اواز زموږ کوم دغه د عوامو ته ورسوو. ډېره مهرباني سر. کله چې د انسان نیت ټیکي او محنت او کوشش کوي نو الله پکې برکت اچوي. بیا ډېرو کارونو کې ډېر کارونه. د ټولو نه اول به خبرو وکړو چې کوم ستاسو تنظیم دی د پېښور پراپرټي ډیلر اسوسییشن چې کوم یو تنظیم دی ریسنټلی د دې الیکشن هم وشو، تاسو جنرل سیکرټري وشو. د دغې تنظیم راز او مقاصد څه دي یا د دې مطلب څه دی او دا په کم حده پورې د خلکو د فلاح دپاره کار کوي؟ دا سر بنیادي زموږ د برادرۍ سره چې کوم ریلیټډ مسلې دي، سپیشلی هغه د بي آر سره زموږ ډېر زیات مسلې وي، زموږ د پی ډي آی سره زموږ مسلې. نو په هغه باره کې چې کوم مسلې موږ ته پېښېږي زموږ برادرۍ ته پېښېږي، عموما لکه کله چې هم هر حکومت راشي بیا له هغوی په دې مین کوم پراپرټي ډیلر سپیشلی دا دوی ډېر زیات لاس واچوي نو ناجایز ټکسونه ولګوي. لکه تېر شوي 2016 کې په موږ یو ټکس لګېدلی و، زموږ هلته کې د کنال پلاټ ویلیو 50 لک روپۍ وه په پېښور کې. پېښور کې همداسې واړه پلاټونه به ریټ کم و، نو سمدستي هغوی یو څیز ولګوو چې 1 کروڑ 87 لاک روپو ته ریټ ورسېدو د کنال پلاټ 50 لاک نه 187 ته. نو په هغه وجه باندې په موږ ډېر زیات ټکسونه راغلل، پلاټونه وید هولډنګ ټکس پې ولګېدو، ګیم ټکس پې سیوا شو. نو کوم انویسټرز چې وه د مارکېټ نه اوټ شو، زموږ برادري سره ډېر زیاته ښه. بیا په هغه کې موږ هلې ځلې وکړلې، بي آر ته هم ځان ورسوو. موږ مطلب دا چې د پرایم منسټر چې کوم مشیران هغوی هم ځان ورسوو. خو موږ محنت وکړو، الله پکې برکت واچوو. نو شکر دی بیا هغه ټکسونه کم شو، زموږ بزنس یو ټریک ته راغی. دا راته ووایې اکبر علي یوسفزی صاحب چې اوس مارکیټ څنګه دی؟ موږ وینو چې ډېر خلک سر هم ټکوي چې د پراپرټۍ بزنس پرېوتی دی، څه خلک پکې داسې وینو چې د شپو چې کوم دی هغه د ډېر څه خاوندان شول. موجوده وخت کې مارکیټ څنګه روان دی؟ سر زموږ خو چې کوم بزنس دی نو موږ سپیشلی ریګلنما، حیات آباد، نوخار، اے سی او اپنا ټاون موږ ګورنمنټ ریلیټډ کوم ټاونشپ دی موږ هلته بزنس زیات دی، کمیونټي تقریبا ټوله دغه کې ده. نو ماشاءالله موږ چې کله دغه ټکسونه کم کړل 2 کاله وشو، زموږ بزنس هم ډېر ښه دی، زموږ ډېر غریبانان وروڼه الله د ډېر څه خاوندان کړل او ماشاءالله روزګار ډېر ښه طرف ته روان دی. دا راته ووایه چې تاسو کم سروسز ورکوئ؟ تاسو وایئ چې زه کنسلټنټ هم یم، بلډر هم یم. نو که د بلډر حوالې سره موږ وګورو، یو کس پلاټ واخیستی د 10 مرلې پلاټ دی، هغه وایي چې زما د خوښې دا نقشه ده، دا پرې راله تیاره کړه. د هغې څه حساب کتاب یا کم مدونو کې تاسو خپل سروسز ورکوئ او څه حساب کتاب سره ورکوئ دغه سروسز؟ موږ سر سیسټم داسې وي چې لکه څوک کور جوړوي که نه د هغه پلاټ وي، نو بیا څوک میټیریل باندې کور جوړوي چې راشي موږ یو څیز موږ ته کېږي چې زه به دا لرګی لګوم، دا به ټایل لګوم،
دا د میټیریل به زمای نو بیا هغه حساب سره موږ خپل حساب کتاب وکړو له پر سکوير فوټ ریټ ورکو چې تقریبا 1500 روپو نه واله تر 3.5-4,000 پورې هغه ریټ کې شي. یعنی آیا دا ډیماند هغه کوي چې مال به دا سیز لګوي؟ زموږ ریټ هغه په دغه باندې دغه په چوایس باندې دغه په میټیریل باندې کوم ټایپ میټیریل غواړي هغه حساب سره. نارمل عام روټین کې چې کم خلک ټایل لګي یا کم خلک دروازې لرګي لګي یا سینټری چې کم لګي هغه ریټ تاسو څه دی پر سکوير فوټ؟ نارمل چې موږ ورته نارمل ښه کار وایو من 2000 پوښه پورې هغه کار مونږ کوو. نو 1500 روپۍ هم کار کیږي خو بیا لو کوالټي ښه کمزوري یعنی نارمل کار چې کم دی هغه په 2000 روپۍ فوټ باندې تاسو کوئ. دغه د فوټوارۍ طریقه کار بیا صحیح آیا تاسو د دې په چت باندې پیتک دی کنه لاندې نه ځکه چې هغه کې خو بیا سنا سه چار دیواری مرাজি کنه دا خو د سیوی چې مون مین کوم چې مون کوړه جی کوم چې تونه نو هغه حساب سره مون خپل پیمایش کو او پیمایش جوړیږي. یعنی ان کیس لسمر لپلاټ ته هغه کې چې کم سونه لنټر ولګیږي نو هغه د لنټر د لاندې تاسو بیا چې کم سرویسز ورکوي هغه کې بجلی فینیشینګ ار یو سیس پکې فینیش کور چې هم چت باندې ناپ کو ها ان تاسو د کور چابيانې ولا ورکړي خدای دې کی هغه کې ډېرې زیاتې دروازې خدای دې کی هغه کې ډېر زیات بلپونه یو بس په نه اګریمنت مونږ کړی کنه خپل ریکوایرمنټ وای خپل نقشه راوړي نقشه ورته مونږ ډیزاین کوو. ها تاسو ورته نقشه ډیزاین کوئ چې په دې باندې بدا داسې نقشه خپریوزي. ها تین علاوه بیا موډ پیمنٹ در سره دا وي څنګه چې تاسو کوم میټیریل لګوي او تاسو په 2000 روپۍ پر سکوير فټ واخستې دو نو آیا تاسو د ټولې پیسې کور په خپل پیسو باندې جوړ کړئ هغه سره پېنټ کې حساب کوي کنه منس کې تاسو دا شیډیول پیمنٹ یو شیډیول سیټ شي ډي پی سي پورې یو لنټر بل لنټر فلستر مختلف یو شیډیول چې دوه پارټیانې په سیس باندې دا راته وایي چې د لاندې فلور او د برف فلور چې کوم هغه ده په دې کې فرق کی پر ریټ کې کنه یو شانتي ها یعنی چې په سو باندې د لاندې فلور تاسو ترمنځ یو معاهده شي هغه باندې برف فلور هم دی هغه باندې برف فلور هم دی چې دا څونه فلور بیا خبر نه دا بیسمنت دی ګراوند دی یا فرست دی حالانکه تاسو کوم کوېسچن کوئ نو د کې فرق وي بیسمنت کاست سی وای ګراوند بیا غیبسي بیا فرست فلور یې په ګراوند فلور کې اکثر دای کنه چې بنیادونه پکې مضبوطه چولی نو همدغه وی خو شو کې موږ ریټ د سی ورکو چې خپل حساب کتاب ورته اسی که یو عام دا ټیم زموږ کتون کې چې دی او سوق د چا لسمر لپلاټ ته وغه چې یاره د په سنگل فلور کور چې جوړوم سنگل سټوري کور په جوړوم هغه باندې اندازتن سونه خرچه راځي چې 2000 روپو سکوير فوټ حساب سره چې 2000 سکوير فوټ حساب سره نو تقریبا سره 10 مرلې کور جوړیږي کم چې د حیات آباد نقشې دي جی بس کور باندې ډیپند کوي کنه حیات آباد چې کوم نقشه تقریبا هغه 2200 سکوير فوټ یو فلور جوړیږي 10 مرلو ټیک نو هغه تقریبا چې 2000 باندې حساب کوي نو 45 نه 50 لک روپو پورې 45 نه 50 لک روپو پورې خف کله کار بهترین چې دا ولا بلډر یا کنسلټنټ کوي کنه او که ان کیس اومدغه صارف یا دغه زمونږ کتون کې وي چې په خپل باندې لسمر لیکور جوړوم نو دته په سو پریوزي تقریبا 10-15% پته ارزان پریوزي یعنی چې کوم 45 لک تاسو یادوي نه 36-37 کې ودته ها منګه دا وینو چې اکثر خلک کوئی چې دا صرف ډانچا دا د ترشي کرنده کار دی نو دغه حواله سره که زمونږ کتون کې ملک تاسو بریف کوي نو ډانچا خو د سی شي سب سټرکچر جوړ شي چې ورته لنټر وایي کنه ټیک او نو بیا تشي کرنده چې نه کې دا غیر ریټ سه یو د ډانچې ریټ تقریبا موږ سره چې کوم پی ټی ټی کنه ران بیا کار کوي کنه 100 فوشا 100 په فوټ موږ بیا کار وکړو 100 په فوټ تاسو ورکو مارکیټ ریټ دی لس 50 روپۍ مخکې نشته او دا ترشي کرنده والا کوم خبره ده کدی اولی سره ملک زمونږ دا خو څومره چې ګیل کار سره ریلیټډ کار دی ټیکسټر دی ټایل دی مار دې نن تشي کرنده وای ها کلرز پکې شاملي رنگونه کنه دا په ګیل کار نشو ګیل کار سره کوم کار ریلیټډ دی نه دي شامل ها او چې کوم دا ورونه لګول شو دا پکې بیا د ترکان کاری یا د لرګي چې کوم کاری دې ته بیا لیبر کار وایو لیبر ریټ نه به ټول فینیشینګ کار شامل په ترشي د کرنده د کار سره ریټ چلی تقریبا د 180 200 200 اندازتن ریټ چلی که یو عام کس وایي چې یاره زه د پراپرټۍ چې کوم دی که مونږ ووایو که نه لکه څنګه د پروګرام په پیل کې ما ووایي چې د دې پیسې هم ډېرې دي تاوانونه هم ډېر دي خو ګټې هم ډېره ده مونږ په دې رستو کې ولیدل چې ډېر خلک د پراپرټۍ بزنس چې کوم دی ډېر زیات څه وله خدای پاک پکې ورله برکت واچو ډېرې پیسې پکې وګټي
یو عام کس چې کوم دی په کور کې بېروزګاره ناست یا سوچ کوي چې دې بزنس سره زه څنګه وتړلی شم، نو تاسو هغه دپاره څه ریکمنډ کوئ یا څه مشوره ورکوئ؟ دا شیر علي صاحب تاسو د یو عام سړي او د یو غریب سړي خبرو وکړه. جی نو زه به لږ خپل یو بیکګراوند تاسو ته بیان کړم. زه خپله به 2004 کې ایز افیس بوای ما سټارټ کړم. زموږ یو مشر و حاجي عمر فاروق الله دې وبخښي وفات شوی دی. جی هغوی انسانات دي، الله دې ولې هغه جان ښایسته کړي. ټیک نو یو بهترین پلیټ فارم دی چې دلته سړی خپل وخت ولګوي. نو زه چې جاب ضرورت نشته خلکو، لکه جاب ممکنه نه ده چې هر سړي ته د جاب میلاو شي. او ظاهره خبره ده حکومت هم لګیا دی چې هر چا ته جاب نشي میلاوېدلی. بل په جاب کې ته خپل ټول ژوند په بل چا باندې خرڅ کړې او ستا به خپل یو وړه شان تنخواه یې هغې ته به دې کتئ چې د میاشت لومبی تاریخ راځي نو کیدای شي د هغه تنخواه په 3 عمره کارونه ته هغې ته پینډینګ کړي یې. لکه د ځان پکې ساتلی شي، خو که ته وایې چې زه خپل فامیل پکې وساتم نو زما په خیال مشکله ده. مطلب مونږ چې په پښتو کې څه ته ژوند جوړول وایي، ژوند پکې نه جوړېږي، په تنخواه کې ژوند نه جوړېږي. دا انډرسټوډ خبره ده. نو تاسو ته ما سره خبره کولی چې 2004 نه ایز افیس بوای ما سټارټ اغوستی. نن الحمدلله زما خپل 2 افیسز دي. ټیک ماشاءالله. ما سره 8 کسان افیس کې کار کوي. ټیک ما سره داسې لیبر، مطلب دا چې څوک محنت وکړي، وخت قیمتي کړي. ټیک نو بهترین فیلډ ته بل نشته. زه ټول نوجوانانو ته ستاسو د چینل په وساتت باندې یو پیغام ورکول غواړم چې نوکرو پسې مه ګرځئ. ټیک سبق بنیاد د نوکرۍ دپاره مه جوړوئ چې سبق وایم زه به نوکر جوړوم. ټیک جی راشئ، مختلف پراپرټي سایټس دي، نور مختلف څیزونه دي، راشئ کاروبار. څنګه کولی شي لکه څنګه تاسو ته یو پلیټ فارم میلاو شو، تاسو کوم اجي صاحب خدای پاک ته جنتونه ورکړي د هغوی په باره کې خبره کوئ، یو عام کس څنګه راتللی شي یا څنګه کولی شي چې ځان د پراپرټۍ بزنس سره وتړي یا چې کوم دی د هغه خلکو سره ناسته پاسته وکړي؟ لکه موږ وګورو هر چا په یار دوست کې، په خاندان کې، په خپلو خپلوانو کې څوک نه څوک به داسې چې هغه به ځان له د پلاټ اخیستلو په تکل کې کوشش به کوي. نو څنګه کولی شي چې لکه هغه دغه څیزونه یوټیلایز کړي؟ ګوره سره خو داسې چې خامخا سره اپروچ خو به ځان له ګورې که نه. ټیک ده. لکه مطلب زمونږ په پېښور کې غټه برادري ده. ټیک بلا پراپرټو والي دي، دلته مردان کې بلا یو پراپرټو والي دي، بلا سوسایټیانې دي. نو زمونږ د خلکو مسله سره دا ده، ما چې څونه د نوجوانانو ذهنیت ما معلوم کړی که نه، موږ وایو چې موږ راشو او په پیله هفته کې او په پیله میاشت کې او په پیله 2 میاشتو کې ما سره لکونه روپۍ او کروړونه روپۍ ما سره ګاډي، دا ممکنه نه ده. ټیک جی. مطلب دا چې هغه زموږ یو ملګری خبره کوي، وایي چې ځان سره کښېنو ځان به خاوره کړي. ټیک جی. محنت ډېر ضروري دی. اکبر علي یوسفزی صاحب دا ټایم په پروګرام کې وخت شوی دی، یو وړې شندمې نو یو وړه شندمه اخلو، هغې نه پس په بیرته راځو. کتونکو چېرته هم ځئ موږ سره اوسئ، ډېرې ګټورې او فایدهناکې خبرې دي ستاسو د ټولو لپاره. په پروګرام کې پی ټایم کې وخت شوی دی، یو وړې شندمې موږ سره اوسئ. ویلکم بیک چې یو ځل بیا تاسو په پروګرام کې پی ټایمز کې ښه راغلاست وایو. نن موږ سره په خپل پروګرام کې میلمه دی اکبر علي یوسفزی صاحب، څوک چې پراپرټي کنسلټنټ دی او هغې سره سره یو بلډر هم دی. کتونکو څنګه چې د بریک نه مخکې موږ خبرې کولې چې یو عام کس څنګه د دغه بزنس سره ځان تړلی شي، د دې دپاره تاسو ته د ډېرو پیسو ضرورت هم نه پېښېږي. بلکې زه تاسو ته لنډه کې دا ووایم، تاسو چې په هر یو سړک باندې تېرېږئ نو هلته چېرته نه چېرته یو پراپرټي ضرور وي، یو پلاټینګ ضرور شوی وي. نو که تاسو سره چېرې لږ شانتې ټایم وي نو تاسو هغه پراپرټۍ ته ورځئ، هغه پلاټینګ ته ورځئ، د هغوی نه د ریټونو تپوس کوئ، د هغوی نه نور چې کوم هغه پراپرټۍ والا کوم سهولیات ورکړي د هغې په باره کې د تپوس کوئ. نو دا به تاسو ته یو آیډیا کریټ کیږي. بیا چې څنګه ما د بریک نه مخکې ویل، تاسو سره په خپل موبایل فون کې کم سے کم 2.5-300 خلک یي، دغسې به ستاسو چې چا سره ناسته پاسته یاران دوستان به وي، رشته داران به وي، هغوی ته به چا ناچا ته په یو میاشت کې کم سے کم د یو پلاټ ضرورت پېښېږي چې هغوی به کوشش کوي چې موږ ځان له پلاټ واخلو. څنګه چې ما ویلو چې آبادي ورځ ته ورځ سیوا کېږي، چې څنګه آبادي سیوا کېږي دغسې ځمکه هم کمیږي. هر یو سړي خوب او سوچ او مقصد دی چې ځان له د خپلو خوبونو مطابق یو کور جوړ کړي. نو چې کله هم داسې ستاسو په کانټیکټس کې یا ستاسو په یارانو دوستانو کې رشته دارانو کې یو کس وي چې ماته د پلاټ ضرورت دی، نو چونکې تاسو سره خو به آیډیا وي، تاسو سره به لوکیشن وي، صرف او صرف تاسو له دا کول دي چې د هغه کس چې کوم دی چاته چې د پلاټ ضرورت دی، نو چې هغه کله تاسو راولئ دغه پراپرټۍ ته یې راولئ، ځای ورته وښئ، نو که نور اسم نه نو کم سے کم 1 یا 2% پیسې خو ستاسو د دواړو اړخونو کمیشن جوړېږي. دا که موږ ووایو چې مثال کې طور یو 500 لک روپو پلاټ دی
او تاسو ته پکې 2% هم ملاو شي تاسو په خپل سوچ کوئ چې په 50 لکه کې 2% یو سایډ نو 2% بل سایډ نه ملاو شي نو تاسو څونه پیسې په میاشت کې بچت پاتې کېدلی شي همدغه حوالې سره اکبر علي یوسفزی صاحب سره هم خبرې اترې کوو. اکبر علي تاسو دغه خبرې سره اګري کوئ دا کومه چې کوم زموږ کتونکي دي دا ټیم په کورونو کې ناست دي هغوی ته یو مشوره ورکړله نو آیا دا ټیک ده؟ بالکل سر ما تاسو ته هم دا خبر وکړله چې دا یو داسې فیلډ دی چې دې کې سړی په لږ وخت کې لږ پټي کېدی شي او کروڑپتی کېدی شي. خو زه یو خبره کول غواړم چې خپل ذهن په پازیټیو ساتئ. جی مطلب دا چې کله ستا ذهن پازیټیو وي د خپلې فایدې دپاره د چا نقصان نه ورکوي د الله تعالی ذات ډېر غیرتي ذات دی. ټیک جی انشاءالله چې تا ته کامیابي خامخا دا راته وایي د کمیشن چې کوم دا خبره ما وکړه نن سبا ریشو څه ده؟ زموږ سره 2% خو بیا مطلب دا چې پارټي سره سړی ایڈجسټمنټ کوي یار دوست مطلب 1-2% منځ کې بیا چې سیټلمنټ وشي. ټیک شو. مثال کې تور تاسو لا یو کس ګاک راوستي دو تاسو خرڅوي او هغوی اخلي او تاسو هغوی ته دغه 1 یا 2% کمیشن چې کوم جایز کمیشن دی دا ورته ورکوئ او دا دغه حق جوړیږي. نو تاسو وایئ چې په کروڑ روپو کې 2% کمیشن هغه ته ستاسو د اړخه میلاو شي 2% ورته هغې پارټۍ د اړخه میلاو شي 4 لک روپۍ ورته نو یقینا دا ډېرې زیاتې پیسې دي بجای د دې چې تاسو یو روزګار هر یو ښه روزګار دی زه دا نه وایم خو چې کله تاسو په لږو پیسو کې لوبې کوئ نو د هغې آوټپوټ به هم لږې راځي چې کله ستاسو غټ ځایونو کې لاس اچولي د غټو کاروبارونو یا د غټو روزګارونو سوچ کوئ نو د هغې آوټپوټ هم بیا ابدا هم هغسې دا راته ووایئ چې کوم موجوده وخت کې کوم دا کنسټرکشن شروع دي د دې لپاره خو د پی ډي اې نه انوسیانې اخیستل هم ضروري. بالکل سره ته حیات آباد ریګي ماډل ټاون یا دراني میډیا کالوني چې کوم د پی ډي اې سره دي. جی جی د دې تاسو کور جوړوي نه لپاره باقاعده نقشه به هغوی نه پاس کوئ او کنیکشن به هغوی نه اخلئ څونه پروسیجر چې پی ډي اې تا ته ډاکومنټس نه پوره کړي ته کار نشي شروع کولی دا لازم څیز دی او آیا تاسو څه ګڼئ لکه موږ خو ګورو که نه د کلو خلک زیات تر دا خوښوي چې زما غټ غټ کورونه یو بس غټې غټې کمرې نو آیا کار په نقشه باندې ښیي که نه دا غټ کورونه چې څونه تاسو کوم ریفر کوئ؟ سر کور په نقشه باندې کو په کلي کې ته بېشکه چې ته په یو غټ ځای کې کور جوړوې خو کور نقشې سره جوړول پکار دی چې ته بیا تنګېږې نه ته فیوچر کې تا ته پرابلم دی چېرې دا مې کړو لکه عموما تاسو به خیال کړی په کلو کې زموږ کورونه د منډۍ ټایپ کور جوړ یو لین باندې کمرې او مخې ته برنډه نو هغه کورونه کې خلکو ته ډېر تکلیف دی سکیورټي پرابلم دی ورته ظاهره خبره ده هغې کې وینټیلیشن پرابلم سیف نه رڼا پکې نه هوا پکې دغه اوس خلکو کې اویرنس راغلی اوس کو کلو کې څوک کور جوړوي زموږ ملګري رشته دار مونږ ته سایزونه راولېږي د دې باندې موږ نقشه ډیزاین کوي عموما په کلي کې خو ای بنګلا نو مطلب په لږ ځای کې ډېر اکموډیشن هم میلاو شي د هغه کور سکیورټي لحاظ سره هم ډېر ښه جوړ شي وینټیلیشن لحاظ سره هم ډېر ښه جوړ مطلب کوم بیسک نیډس چې وي د یو کور کنسټرکشن لپاره نو هغه ته پای کې میلاو شي. بنیادي طور تاسو څه ګورئ یا تاسو په خپله بلډر هم یې په یو کور کې څه بنیادي هغه څیزونه دي چې دا پکې لازماً پکار دي؟ ګوره نمبر 1 خو ټولو بهترین څیز دا پکار دی چې ستا د باتروم وینټیلیشن ستا د رومز وینټیلیشن دا پکار دي ځکه تاسو به خیال کړئ خلک کور داسې انداز سره جوړ کړي چې باتروم یو داسې ګوټ ته یوسي چې د کمرې د دروازې د باتروم د دروازې نه علاوه د هغې د وینټیلیشن سیسټم نه وي هر ټایم په کمره کې بوی جی او مطلب دا چې هغه څیز دونه شي چې هغه باتروم کې نمي هغه وچېږي نه هغه سیز بیا کمرې ته نقصان ورکوي دغه بنیادي سیز دی بل د سکیورټي ډېر بنیادي سیز کور داسې انداز سره جوړ کړي چې لاونج ځای هم هر سړي له پکار دی چې په کلي برنډه بنیادي ضرورت دی برنډه دې هم جوړه کړي لاونج دی چې دا ستا کور سکیور شو ستا څومره رومز وي ستا کچن وي ټول یو لاونج ته راغونډ شي زم چې دا بنیادي سیزونه دي وینټیلیشن او سکیورټي او بل دا چې په لږ ځای کې تا ته ډېر اکموډیشن ټیک چې دې سره سره که موږ د میټیریل په باره کې خبرو وکړو اکثر خلک ځان له دوکه ورکوي یاره دا خښته مې ارزانه واخیستېدله دا شګه مې ارزانه واخیستېده دا سیخ چې کوم دی 2 روپۍ راته ارزان ټن میلاو شو دغې حوالې سره تاسو زموږ کتونکو له څه مشوره ورکوئ؟ شیر علي صاحب خلکو ته لکه ستاسو په وسادت باندې یو پیغام ورکول غواړم چې بېشکه فینیشنګ کمزوری وکړه سټرکچر کې ګپ مه لګوه که سیمنټ دی که شګه ده
کوښښ ته ده ځکه چې تا سټرکچر مضبوط جوړ کړو که ته کور له رنګ کمزوری هم ورکړې نو څه پروا نه کوي که ته سیلینګ وکړې نو هم څه خبره نشته که ته لرګی د دیار په ځای باندې نندر ولګوې نندر په ځای امپورټ نو څه مسله نه ده مین سي سټرکچر کې ګپ لګول نه پکار زیاتر زمونږ عام نن سبا چې ګورو آبادۍ شروع دي که نه ډېر خلک د دې په حق کې دي چې پیلر په کور کې ډېر زیات ضروری دی او ډېر خلک چې کوم دی بغیر پیلرو لګیا دي دغې حوالې سره ستاسو څه ایکسپرټ اوپینین دی تاسو چې څومره ټیکنیکل چې کومه خبره ده تاسو څومره پلازې ګورئ څومره غټ غټ بلډینګونه ګورئ نو کالم سټرکچر ډېر بنیادي څیز دی په زلزله کې د ډېر زیات اهمیت دی که زلزله وشي نو که یو دیوال کرک شي دیوال راوغورځي که ستا کالم سټرکچر وي نو ستا مین سټرکچر باندې ډیمیج کېږي نو مطلب دا چې دا کالم سټرکچر آبادي چې ده دا فرض که عام آبادي 100 کالي دغه 100 کالي ومري یعنی دا دونه ضرور دی کالم سټرکچر زلزله برداشت کوي ځکه چې هغه سټیل وي پلر وي بل پکې دا مې زما په خیال چې تاسو ډیزاین هم څه وخت هم خدای مکه 2-3 کاله پس وایي چې زه دا ډیزاین چینج کول غواړم نو د خپل دیوال لرکه څه پرابلم نشته آبادي بس کالم سټرکچر باندې ده ټیک شولې ډېره مننه اکبر علي یوسفزی صاحب د پروګرام وخت هم په ختمېدلی دی که تاسو زموږ کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ نو ورکولی شئ ډېره مهرباني شیر علي صاحب زه کتونکو ته یو پیغام ورکول غواړم چې محنت وکړئ خپل وخت قیمتي کړئ د فضولیاتو نه وځئ ځکه چې دا ژوند ډېر قیمتي دی دا د خپلې فایدې لپاره راولئ د خپل یارانو دوستانو خپلو رشته دارو او چا سره چې څونه ښېګړه کولی شي ضروري نه چې ښېګړه یې د پیسو وي ټیک جي خلکو سره ښېګړه وکړئ چې الله سره ښېګړه وکړي ډېره مننه کتونکو دا زموږ د نن ورځې پروګرام کې پی ټایم په کوم کې چې موږ سره میلمه و د هتیان بلډر چې کوم سی ای او دی اکبر علي یوسفزی صاحب او یقینا هغوی تاسو له ډېرې زیاتې ګټورې خبرې هم راوړلې که کوم ملګري هم د چا کنسټرکشن شروع دی یا کورونه لګیا دي جوړوي نو هغې حوالې سره ډېرې ګټورې خبرې وي د روزګار حوالې سره هم که تاسو دا پروګرام وګورئ نو یقینا تاسو له به ډېره زیاته فایده درکړي کوم زموږ هغه ملګري چې څوک نوکرۍ کوي یا خدای مکه څوک بېروزګاره دي نو څنګه چې اکبر علي یوسفزی صاحب تاسو ته ووایي چې دا یو ډېر زیات ښه روزګار دی او تاسو له ډېره زیاته فایده درکولی شي نه به ستاسو ټایم ډېر لګېږي باوجود د دې چې دې کې د ډېرو پیسو ضرورت هم تاسو ته نه پرېوځي ځکه چې داسې خو نه ده چې تاسو به هر یو پلاټ چې کوم دی په لکونو روپۍ دی هغه اخلئ او هغه بیا تاسو ږدئ او چې کله بیا وخت تېرېږي آبادي سیوا کېږي ځمکې کمیږي نو د هغې ویلیو به سیوا کېږي نه که تاسو لږ شانتې خپل کمیونیکیشن مضبوط کړئ لږ د کور نه بهر راوځئ دغه چې کوم پراپرټیز کولاو شوي دي یا سوسایټیز دي یا پلاټینګ شوي دي د هغې په باره کې معلومات وکړئ د هغوی دپاره یو ښه ګاهک راولئ نو دلته خریدار هلته ګاهک د دې دواړو د اړخونو تاسو ته یو ښه ټیک ټاک ښایسته کمیشن چې کوم دی ملاوېدلی شي ملګرو بیا به تاسو سره ملاقات کېږي هر چېرته چې روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ د الله په امان